او سیدنا ابو هریرہ فرمائی رضی اللہ عنہ، ابو هریرہ فرمائی بخاری حدیث تے وچ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائی لی دی دا حدیث واورئی پکولاو غگونو باندے سے فرمائی لی دی وچ کزما امت امتیانو تا پتہ ولگی دا مونږ تاسو ته خو اکثر ثواب پته لګی نه او که ثواب پته راته ولګي دی او عمل نو ما او تا ته ډیر داسې عام غوندې ښکاري چې بس دا به څه ثوابي دا به دومره ډیر نه وي ځکه حضور مبارک فرمایي وی چې که زما په امت کې زما امتی ته د دغې خبرې ثواب پته ولګي دا چې په مانځه کې په اول صف کې څومره ثواب دی په اول صف کې څومره ثواب دی او په اذان ورکولو کې څومره ثواب دی حضور مبارک فرمایي وی چې که د دغې ثواب پته د اول صف او د اذان ثواب پته زما امت ته ولګېده حضور مبارک فرمایي چې اول خو به هر یو امتی دا کوشش کا هر یو امتی به دا سبقت کا وړاندېوالی به کا چې په اول صف کې کینی او اذان هم وکا خو وی چې که ټولو خلکو پې لانجن شوه لانجه که نه وی چې دومره ثواب یې دی که زما امت ته پته ولګېده وی چې زما امت به لاټري په واچوي خو پرې به یې نه دی نبي علیه السلام فرمایي یعنی قرعه به په وچې قرعه پری بھی ندی مثال کے طور پہ کہ اول صف کی سل کسان راضی اور په جماعت کې 200 کسان نی ټول به دا زور کچې مونږ په اول صف کې ودرګو خو خامخا سل به پاتې کیږي او سل به ودرېږي وی چې په آخر کې به زما امت په دغې اول صف باندې سره لاټري واچوي خو دا بعضې کسان به بعضې کسان اول صف ته اسې پرې نه دي که ثواب نه خبر شو چې په اول صف کې ثواب څومره دی او که 2 مؤذنین یا 3 مؤذنین سره جماعت کې په لانجه شو چې زه اذان کوم او زه اذان کوم او یو بل سره نه پرېښوده حضور مبارک فرمایي چې لاټري به سره په واچوي لاټري چې چا چې قرعه او لاټري راووته ابه اذان کا که چرته د اذان د ثواب نه خبر شو دومره ثواب الله جل جلاله په اذان باندې زما امت له ورکوي او مونږ تاسو په جماعت کې ناست یو ته یو اذان نه ته په خپله باندې وکړه مسلمانې مؤمنې ثواب وګټه ده دی یو خدا ده او دریم نمبر خبره دی حدیث کې نبی علیہ السلام دا کړې ده چې انسان ته پته ولګېده چې د ماخستن په مانځه او په جمع کې او د سحر په مانځه او په جمع کې څومره ثواب دی که دام زما امت ته پته ولګېده حضور مبارک فرمایي چې روغ خلک خو پرېږده خو به هسې منډې روئ منډې جماعت ته چې ثواب نه وي چې هغه شل خلک نه دي شل نبی علیہ السلام فرمایي قسم دی ابم په خاپوړو باندې جماعت لراشي چې دا پته ورته ولګي چې سبعی په جمع او د ماخستن په منځ او په جمع کې څومره ثواب دی هغه معذوره خلک به په خاپوړو باندې راشي داسې راو به سخیږي په دغه ځمکه باندې خو په کور کې به منځ نه که د سبعی او د ماخستن او په مسجد کې به وکړه حضور مبارک فرمایي دومره ثواب دی پکې نو دی وجنه دی ته ویل کېږي شعائر الله دا اذانونه چې پورته کېږي دا د بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ طریقه ده حضور مبارک په دې باندې حکم کړی دی شعائر الدین دی شعائر الاسلام دی بل چې کله اذان کېږي نو اذان په خاموشۍ سره اورئ دوران اذان خبرې مکړئ کتابو لیکلي په هغې انسان باندې زنکدن سختی بیا په مشکله باندې هغې انسان نه روح وځي او حضور علیه الصلاة والسلام یا ډېر فضیلت هم بیان کړی دی تاسو ولې دا فضائل نه زده کوئ مشکات شریف حدیث دی حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله مؤذن اذان کا او دا کوم کلمات مؤذن یې امغه کلمات ور سره تم وایي هغه وایي چې الله اکبر تم ور سره وایي چې الله بس سیم ټو سیم دام په حدیث کې راغلی په بعضی کې لا حول ولا قوت الا بالله دام راغلی دي خو چې څنګه مؤذن سوای بس امغه تم وایا حي على الفلاح حي على الفلاح هغه وایي حي على الصلاه تم وایا حي على الصلاه چې څه مؤذن وایي هغه تم وایا حضور مبارک فرمایي او بیا چې کله اذان ختم شي محبوب علیہ السلام فرمائی درود پاک اوआई او زما د پاره د الله نه هغه دعا وغواړي وسیله اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه دغه دعا وغواړي حضور مبارک فرمائی وجبت له شفاعتي دغه انسان د پاره په ورځ د قیامت باندې رسول الله شفاعت واجب شو سبحان الله نو چې خبرې پکې کوي په اذان کې
دا کلمات پکې ولې نه وایي؟ کلمات وایي، هغې نه پس دعا غواړئ د وسیلې پیغمبر علیه السلام مبارک سره درود پاکم وایي، د هغې نه پس حضور مبارک ګرنټي ورکړی، ضمانت یې ورکړی چې دغه انسان دپاره زما شفاعت په ورځ د قیامت باندې واجب دی. او دا هم واورئ چې چا دپاره رسول الله مبارک شفاعت په ورځ د قیامت باندې واجب شو، لازم شو، هغو خلکو ته د جنت مبارکي، دغو خلکو دپاره الله د طرف نه جنت واجب شو. دا یاد